اوس زما قابل قدر مسلمانانو ورونو کچری یو کس دغه وای صرف زه خو بس هغه خالص هغه ګیره ده صرف یوه ګناه ده بس صرف ګیره کټ کوم صرف دغه ګناه ده نه په دغې ځوان په دغې زعم د کوم غلط ګمان ده په دغې کسې اخته نه شو دغه ګیره کټ کول صرف یوه ګناه نه ده بلکې د شپږو ګناهونو د غټو ګناهونو مجموعه ده هغه کوم دي اول دا ده چې ته کوم هغه ګیره کټ کوي دا حرام دي ګناه کبیره ده او دویم نمبر تاسو کوم هغه ګیره په نهي باندې کټ کوي یا ګیرې باندې هغه بلیډ خالي یا مشین خالي نو کوم پیسو باندې چې ته کوم هغه ګیره کټ کا نو ته حرامو باندې پیسې ورکې نو دا بله ګناه شوه دریم نمبر ګناه دا ده چې ته کوم هغه ګیره کټ کوي دا ښکاره کټ کوي نو ته ښکاره ګناه کوي یو نیم باز کاس هغه ګناه کوي پټ ګناه وکړي او ته دغه ګناه ښکاره ګناه کوي دا بله ګناه شوه سرولم نمبر دا ده چې ته دغه ګیره څه کومه کټ کوي دا همیشه کله کټ کوي یو نیم باز کاس هغه یوه ګناه وکړي نو دویم ځل هغه ګناه ترک کړي نو ته دغه کوم هغه ګیره کټ کوي دا خو ته همیشه کټ کوي ابدا دائما همیشه ورکې مبتلا او پنځم نمبر دا سره ته ګیره کټ کوي ته د خپل ځان مزین ښکارېږي ته د خپل ځان په ګیرو کټ کولو کې ښایسته ښکارېږي دا بله ګناه شوه حالانکې ګیره نه کټ کول ګیره مخ باندې پرېږدول دا زینت یا ګیره مخ باندې پرېږدول دا جمال ده ګیره مخ باندې پرېږدول دا حسن ده ولې نبي ته ګیره ورکړې ده نو دوی باندې دا دلالت کوي چې هغه ګیره څه دی جمال ده حسن ده زینت یا او دا نه ده ته وایي سره ګیره کټ کړم دا حسن ده دا جمال ده شپږم نمبر تاسو کوم هغه ګیره کټ کوي دی بدل کې هغه کومه ګیره ته غورځوي هغه اهانت کوي هغه تحقیر کوي هغه بې ادبۍ کوي ولې تا څه خیال ده ته څه کل هغه څه کوئ چې خپله ګیره وغورځوي ولې کوم هغه نهي ده هغه ستا ګیره مبارکه به صندوق کې به هغه کېږدوي تا کوم هغه مبارکه ګیره ده هغه به تا شیشې کې بنده کړي هغه ګیره به چېرته ځي هغه ګیره به هغه ډیران ته ځي ګندګۍ ته به ځي هغه ګندګۍ ته به ځي څه کومې ګندګۍ کې مونږ او تاسو پخانې پرته دي هغې ګندګۍ ته به ځي څه کوم ځای کې حیوانات پخانې کوي نو که چېرې ته په دغه حالت کې ته وفات شي او ته قبر ته لاړ شي نو تا نه کوم هغه منکر ستا نه دوه سوالونه کوي من ربک من نبیک نو ته په هغه وخت کې به څه جواب ورکړې سما نبینا صلی الله علیه و وسلم زبا نبی محمد رسول الله صلی الله علیه و وسلم ده حالانکه تا کوم هغه شکل او صورت یا هغه نبی په شان دی نه وي نو موږ او تاسو ته هم دغه پکار دی نن نه دغه عزم وکړو چاچه هم کوم کسان دغه ګیرو کټ کولو کې مبتلا دي چې دغه عزم وکړي دغه اراده وکړي چې نن نه به زه پیغمبر علیه الصلاة والسلام سنتو کوم بنا زما قابل قدر مسلمانانو ورونو د ګیره یو داسې عمل ده په دې کې انسان همیشه ګناه کې مبتلا وي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لا یزني الزانی حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي که چېرې زانی څه کله دغه زنا کوي دا په ایمان په حالت کې نه وي کوم کس هغه ډکه کوي غله کوي نو دا په ایمان په حالت دی نه ایمان کوم د ایمان ورنه پسې ایمان به کمین لوي اوس که چېرې دغه زنا کوي نو زنا خو خپل مطلب 2 غنټې مبتلا 1 غنټه مبتلا وي نو کوم هغه رجسټر ده ګناهونه هغه رجسټر ورپسې جروي څه کله هغه ګناه نه فارغ شي کوم زنا نه نو کوم هغه رجسټر ده ګناه له رجسټر ورنه بند شي هغه کوم ایمان نور د دې زړه نه وتلی هغه نور ایمان ورته بیا روپه شي خو د ګیره کلول یو داسې ګناه ده چې سړی ورکې همیشه مبتلا وي که چېرې دغه کس مونځ کوي نو د هم ګناه کې مبتلا ده او که چېرې یو کس طواف کوي نو دا هم ګناه کې مبتلا ده اوس که چېرې یو کس روژه نیولې وي نو دا هم ګناه کې مبتلا ده نو ګیره یو داسې عمل ده چې دا کوم عمل کوي که ذکر کوي او اذکار کوي نه کوم عمل کوي دا ګناه کې مبتلا وي علماو تر دې پورې لیکلي دي علماو تر دې پورې لیکلي چې بعینه عبادت کې بعینه عبادت کې که چېرې یو کس ګناه وکړي نو هغه به عبادت څنګه قبول شي مثلا یو کس ته هغه مونځ باندې ولاړ ده بعینه عبادت یا اوس که چېرې دي کې مونځ باندې ولاړ دی یوه ګناه وکړه نو تا څه خیال ده الله تبارک وتعالی عبادت به قبول کړي یا مثلا یو کس روژه نیولې بعینه عبادت دی هغې کې څه وکړه ګناه وکړه اوس تا څه خیال ده الله تبارک وتعالی دې روژه به قبوله کړي همدغه شان ته ګیره کړکړې ده او ته په مونځ باندې ولاړې بعینه مونځ باندې ولاړې خو ګناه کې مبتلا یې ولې ګیره
کټکړی ده. نو تاسو خیال ده ته الله تبارک وتعالى مونږ قبول کی. نو مونږ او تاسو ته هم دغه پکار دی چې دې عمل نه خپل ځان وساتو. الله دې مونږ او تاسو په دې باندې عمل توفیق نصیب